د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدائش الله جل شانه د قریشو په مشهور خاندان بنو هاشم کې کړي. دا بنو هاشم د نبی پاک صلی الله علیه وسلم داسې خاندان دی چې د دې سلسله حضرت ابراهیم علیه السلام ته ورسیږي. دا خبره زمونږ تاسو په علم کې ده چې ابراهیم علیه السلام دا الله جل شانه دا الله تعالی په حکم باندې د خپل زوی حضرت اسماعیل علیه السلام او حضرت هاجره رضی الله عنها دای په مکه مکرمه کې په دغه شړه واده کې پریښي او بیا دوی هغلته آباد شوي وو. جرهم دا د یمن یو قبیله وه. دغه قبیله د خپل وطن د قحط سالۍ د وجې نه دوی په هجرت باندې مجبوره شوي وو او روانو په لاره باندې چېرته د اوبو ځای تلاش کوو. نو راغلي وو مکې مکرمې ته. مکې مکرمې ته چې کله راورسېدله نو دوی ته معلومه شو چې دلته یو زنانه ده او یو ورسره ماشوم د دوی اوسېږي. نو د هغې په اجازت باندې دغلته استوګنه اختیار کړه چونکې دغلته د زمزم چینه وه او په هغه وخت کې به خلک هغه ځای کې اوسېدل چېرته به چې اوبه وي. بیا وروستو زمانه کې حضرت اسماعیل علیه السلام په دغه قبیله کې واده کړی دی او د هغې نه د اسماعیل علیه السلام نسل چې کوم دی بنو اسماعیل چې ورته ویلی کېږي هغه خواره شوي دي. څه موده وروستو بیا د دغه بنو جرهم او د دغه بنو اسماعیل ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي، جنگ جګړې شوي دي، تر دې چې دا بنو جرهم قبیلې والا په بنو اسماعیل باندې غالب شوي او بنو اسماعیل د مکې مکرمې په اطرافو چې څومره علاقې وي په هغې باندې هلته په اوسېدلو باندې مجبوره کړي وو. باقي عرب چې د دې نه خبر شو نو هغې راله او د دغه بنو جرهم قبیلې سره یې جنګ وکړو او هغې د مکې مکرمې نه په ویستلو باندې مجبوره کړه. چې دوی کله وتل د مکې مکرمې نه نو دغه د زمزم چینه چې کومه ده په دې کې په بیت الله شریف کې چې څومره آثار پخواني پراته وو دغه آثار یې راواخیستل او دا یې د زمزم په دغه چینه کې دفن کړه او په هغې باندې خاوره ور واړوله او دغه چینه چې ده دا یې بنده کړله. ډېرې زمانې پورې دغه چینه بنده وه تر دې چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د جد امجد حضرت عبدالمطلب د هغې د زمانې پورې دا چینه بنده وه. بیا عبدالمطلب یو خوب لیدلی دی د دغه بیت الله شریف خواته حتیم شریف سره دی ودرې او په خوب کې ویني چې یو سړی دله راغی ورته وایي احفر المظنونه دا مظنونه وکنه. نو ده ورته ویل چې ومل مظنونه مظنونه څه شی دی؟ نو هغه څه جواب ورنکو او حضرت عبدالمطلب د خوب نه را بیدار شو. بله ورځ بیا دغه ځای کې ودرې او خوب ویني هغه ورته وایي احفر بره بره وکنه. دی ورته وایي ومل بره بره څه شی دی؟ هغه ورته بیا څه جواب ورنکو او غایب شو. په درېیمه ورځ باندې بیا خوب ولیدو ورته وایي احفر طیبه طیبه وکنه. نو هغه ورته بیا وایي طیبه څه شی دی؟ نو بیا هغه څه جواب ورنکو او غایب شو. په څلورم ځل باندې چې بیا کله په خوب کې ورته راغی دغه کسه نو ورته وایي احفر زمزم زمزم وکنه. نو چې دا خبره ورته وکړله عبدالمطلب ورته وایي دا زمزم څه شی دی؟ نو هغه ورته د دې صفت بیان کو
چې دا یو داسې چینه ده چې حاجیان اوبه کوي او دا په چا باندې بدې نه راځي. نو د دې نه پس د عبدالمطلب ذهن ته پرېوتل چې واقعي دا هغه زمونږ په نیکونو کې چې کومه چینه پر بیت الله شریف کې وه او بیا بنو جرهم قبیلې والا دفن کړې وه هغه چینه ماته یادوي. نو عبدالمطلب خپل زوی حارث ته وویې وایي زه چې دغه ځای وکنو د مکې چې نور څومره سرداران قریشو هغې ته هم ویې لیکن هغې ورسره سات ورنه کو او عبدالمطلب صرف یوازې د خپل زوی سره په دغه ځای په کنستلو باندې شروع وکړه تر دې چې هغې ته هغه آثار په نظر باندې راله کوم آثار چې پکې دیو دفن کړي او لږې چې ښه وکنستله نو بیا ورته اوبه په نظر باندې رالې نو هغې د الله اکبر چغه ولګوله او بیا دغه چینې ته ګیر چاپیرې تالابونه جوړ کړه. د مکې دغه خلک چونکې د عبدالمطلب دا سردار د مکې مکرمې نو بعضې خلک د هغه حاسدینه وو هغې به راتلله او دغه تالابونه به یې ورانول د شپې به پکې ګندګیانې ورغورځولې نو عبدالمطلب بیا د الله تعالی نه دعا وکړله چې الله دا اوبه صرف دغه خلکو دپاره حلالې وګرځئ کوم خلق چې دا د اسکلو دپاره استعمالوي او د غسل وغیره دپاره نه استعمالوي نو بیا واقعین دغه رنګې وشوله چې چا به په دې ځای کې څه غلاظت او ګندګي غورځوله او چا به د دغه اوبو غلط استعمال کو هغه سړی به الله تعالی بیمارو. دغه رنګې دې عبدالمطلب چې کله د حارث زوی به ورسره کار کوو نو دی یوازې و 3 ورځې مسلسل په دغه ځای کې کار کړی نو دا یو نظر منلی و وی که چېرته داسې وشي چې الله تعالی ما ته 10 زامن راکړي نو په دغه 10 زامنو کې به زه دا یو زوی دا د الله تعالی په نوم باندې ذبح کومه دا یې نظر منلی و نو واقعي الله جل شانه حضرت عبدالمطلب ته 10 زامن ورکړه. په دغه 10 زامنو کې یو زوی د عبدالمطلب حضرت عبدالله دا عبدالله عبدالمطلب ته انتهایی محبوب په زامنو کې ورته د ټولو نه خوښ زوی دا عبدالله بیا د ده د هغه نظر پوره کولو وخت راغی نو چې په څه طریقه باندې به مونږ د په دې ماشومانو کې په دې هلکانو کې تعین کوو چې کم پکې ذبح کړی شي نو داسې وکړه چې خسنی پکې وغورځو او خسنی د حضرت عبدالله په نوم باندې راووت چې د عبدالله په نوم باندې خسنی راووتو د عبدالله چې کومې خویندې وي د ابو طالب او عبدالله دا د یوې مور نه دي د عبدالمطلب د دې خویندې وي هغه د عبدالمطلب ته وایي د خپل پلار ته چې دا خپل بچی مه ذبحه کوه او داسې وکړه چې د یو سړي دیت اسم 10 اوښان دي چې یو سړی